بسم الله الرحمن الرحیم. موسی اعمالو کې یو مهمترین عمل چې اکثر کسان چې انجام کوي عمره ده، چې عمره مفرده بلای شي. ډیر کسان دي احکامونه خبر نه وي چې یقینا پیچیده احکام دي، احکام یې ګران دي. نورو احکام حواله سره المنځ خو مو چونکې ډیلی کوو، روزانه کوو، لذا مو مثلا نه پیښیږي. روژه کال کې یو رسی میاشته روژه ده او کال کې ساتي. خو دا داسې عمل دی چې ته عمر کې او دوا ور انسان کوي چې ته توفیق ملو شي، بیا د ډیر کسان دي احکامو کې پنسو کیږي. لذا زه دې باندې دا کلیپ کوم چې اول خو دا عمرې فضیلت حواله سره تاسو خدمت کې یو حدیث عرض کوم. پیغمبر اکرم حدیث دی للحاج والمعتمر احدى ثلاث خصال. پیغمبر اکرم یې چې حجي دپاره عمرې والا دپاره خدای درو خصوصیاتونه، صفاتونه، انعاماتونه یو انعام ورکوي. اما یقال له قد غفر لك ما مضى وما بقي. پروردگار ته چې څوره گذشته آینده ګناهان دي هغه مو ته بخشش کړلې دغه عمرې برکات سره. و اما یقال له قد غفر لك ما مضى، یو ته چې تا څوره گذشته ګناهان سابقه ګناهان هغه مو ته معاف کړلې. فاستأنف العمل، لذا تخپل عمل دوباره سر نه شروع کا. و اما یقال له قد حفظت في اهلك وولدك وهي احسنهن، یو ته پروردگار چې تا خلخانه بچه او اهل و عیال حفاظت ذمه مخستی ده او ټولو نه بهترین دیان ده. کسا عمره لغت کې و فقه اعتبار سره کتو سوک سوی لغت کې عمره یعنی یو شی یو ځای بدول ته عمره ویل شي، تعمیر نه وتلی ده یا زیارت کوله دی وځي. فقه اعتبار سره خانه خدا ته لاړ شي، ته خانه کعبه ته لاړ شي، هلته مخصوص اعمال انجام کړي ته عمرې نه آیي. عمره تقریبا دا اصطلاح او ته استعمال شوی دی حج اصغر بللی شوی دی. حج اکبر مغه دی چې ما تاسو حج میاشتې کې حج کوو هغه ته حج اکبر نه ویلی شي، عمرې ته حج اصغر نه ویلی شوی دی. او عمره موسی اقسام اعتبار سره دوه قسم ته دی. یو عمره تمتع دی، کوم کسان چې حج ته ځي حج نه مخکې و عمره کیږي هغه حج حصه دی. یوه دا عمره دی چې هغه کال کومې میاشتې کې ته کوې کوای شي، خو ځنه میاشتې داسې دي چې هغه کې هغه دي کوله فضیلت زیات دی، ثواب زیات دی. رجب میاشته، شعبان میاشته، دغو کې عمرې کوله ثواب زیات لري. خو دا مسله د طرز کم چې کومه اسلامي میاشته وي که نه هغه کې ته یوه عمره کوای شي، که ځان دپاره یې کوي، که بل چا دپاره کوي یوه عمره کوای شي. مثلا زه شعبان میاشتې کې لاړ یم، شعبان میاشتې کې ما یوه عمره ځان ته وکړه، بله عمره څو پورې شعبان میاشته نه دی ختم شوي بله عمره نشم کوی. یا زه رجب میاشتې کې لاړ یم، رجب کې مو پلار ته یوه عمره وکړه نیابت کې، بله عمره پلار ته بیا نشم کوی څو پورې رجب میاشته ختم نه وي شي. البته که مثلا رجب اخیري ورځې دي، مثال در کوم 25 رجب نیمو رسېدلي یو، عمره مو 25-26 رجب کې وکړله، 4-5 ورځې کله تېرې شي شعبان شروع شي، بیا شعبان کې بله کوای شي ځان ته. حکوم کاسته د کړي وي رجب کې هغه ته بیا کوای شي شعبان کې، او نورې عمرې به ته مختلفو کسانو ته بیا کوي. عمرې اعمال و عملونه دي عمرې کې، دا په کار دی ما تاسو نوټ کو. و عمل دي عمرې کې. اول عمل احرام دی، او زه صرف اول اختصار سره بیا دي تفصیل ته مختصر بیان کوم. اول احرام دی، بیا چې کله احرام حالت کې لاړې خانه کعبې ته، خانه کعبې طواف دی و چکره. او دریم عمل 2 رکعته طواف المنځ دی، هغه به کوي سبې په شانتې دی. دریم عمل سعی دی، صفا و مروې منځه دا به کوي. او څلورم عمل شده. پنځم عمل نه ترتیب غلط کو، ترتیب دا دی اول احرام دی، دویم طواف دی، دریم طواف 2 رکعته المنځ دی، او څلورم سعی دی څه په کار دی صفا و مروه منځه سعی وکړي. پنځم تقصیر دی، ویښتو کټول دي، او شپږم بیا طواف النساء دی. اووم عمل 2 رکعته د طواف النساء والا المنځ دی. اول دی کې چې کوم عمل دی هغه احرام دی. کسه هر ملک والا چې ځي مکې ته هغوی خپل خپل میقات بلای شي. میقات هغه څه ځي ته ویلی شي چې هغه ځي نه ته احرام په کار دی وتړي. 2 میقات ډېر مهم دي. کوم کسان چې اول مدینې ته ځي هغوی مسجد شجرې ته به رسي، چې کله دوباره مکې طرف ته بیا رسي مسجد شجره بلای شي، هغه ځای کې به دوی احرام تړي. او کوم کسان چې بیا جدې ته ځي، جدې باندې فلایټ وي، جدې والا به بیا جحفې والا میقات ته رسي، هغه ځای نه به دوی احرام تړي. خود جده چې کومه دی هغه میقات نه دی،
څه ته جدې ته ورسېږي بس ته وایې څه دغه ځای نه زه احرام تړم. جده میقات نه حسابېږي نه میقات څه برابره دی څه هغه ځای کې تغه کې. لذا دا نقطه ذکر کوم څه جدې ته که چېرې مو فلایټ دی بیا کوم ځای نه پکار دی احرام وتړو. جدې والا کسانو دپاره درې آپشنه دي، درې صورته دي. یا خپل ملک نه څه کوم ځای نه ایرپورټ نه ځي یا دی نه یا خود جهاز کې دوی احرام تړای شي، ناظر به کوي چې زه احرام مثلا خپل ملک نه یا کوم ځای کې څه فلایټ جهاز دی، جهاز کې اعلان ورته کوي چې یاره میقات ته رسېږو، هغه نه مخکې به دوی اخ کې جهاز کې ناظر کوي، ناظر ولا احرام به تړي. یو آپشن دا دی. دویم آپشن دا دی چې هغوی کله جدې ته ورسېږي خود جدې کې جدې ایرپورټ کې ناظر ولا احرام وکړي. جدې ایرپورټ نه دوی ناظر ولا احرام وکي، هغه کې مطلب دوی داخلېدای شي بیا خانه کعبې ته. او دریم آپشن دا چې کله جدې ته راورسېږي جدې نه دوی لاړ شي جحفې والا میقات ته. اکثر یې جحفې والا میقات ته بیایي. هغه جحفې والا میقات ته کله لاړ شي هغه ځای کې پکار دی دوی احرام وتړي. خو دې ځای کې دا تاسو خدمت کې زه عرض کوم چې کوم کس ناظر ولا احرام تړي یا جهاز کې فلایټ کې یا خپل ایرپورټ نه یا جدي ایرپورټ نه، هغه پکار صیغه عربی کې ولولي. هغه دا دی لله علی ان احرم من جده. لله ما باندې علی لله خدای دپاره ما باندې احرام زه ځان باندې واجب ګڼم جدې نه. یا مثلا وایي چې لله علی ان احرم من جده ان وصلتها سالما، که چیرې سالم ورسېدم هغه ځای نه به ما احرام وي. خو دا مسله چې کومه ده د ناظر ولا احرام دا هغوی سیستاني ولا مقلدینو دپاره دی. هغوی رهبر دې ته قایل نه دی. هغوی رهبر یې چې ته کله جدې ته ورسېږي جدې نه به ته څې جحفې والا میقات ته هغه ځای نه به ته احرام تړې. چې کله احرام وشو احرام نه بعد راشي خانه کعبې ته، خو سیرې کې به نه ځي او میر کې به ځي که ورېځې تللو بهتره دی چې شپې دوی راشي احرام حالات کې خانه کعبې ته. فلایټ کیا دا مسله ده؟ فلایټ څه کله کیږي فلایټ شپې شوي که ورېځې فلایټ شوي بیا ناظر الاحرام ته نشي کوای. فلایټ شپې وي یا شپې باران نه وي پکار، دوه شرطونه دي. فلایټ پکار ته شپې وي او شپې باران نه وي مغه کې ته ناظر الاحرام کوای شي. ټیک شو. ورېځې که چیرې فلایټ دی ته ناظر الاحرام فلایټ کې نه کیږي، یا ماښامه فلایټ دی خو باران دی بیا یې ته ناظر الاحرام نه کیږي. بیا څه کله ته راغللې احرام وشولو خانه کعبې ته راغې، اول عمل څه کومې ته دی هغه اندا دی چې ته پکار دی طواف وکړي. طواف اووه چکره دي. اووه چکرو شروع کوله دا شی ترتیب یې دا شی دی چې پکار دی حجر اسود نه ته طواف شروع شي. حجر اسود نه یو قدم دوه قدم مخکې نیت وکړه څه طواف د کوم لپاره د عمره مفرده قربة الله. هغه نه بعد به ته چپای مټ خانه کعبې طرف ته وي او ته طواف شروع کا. اول چکر ته اندازه کیږي څه حجر اسود نه ته طواف شروع کیږي، چپای مټ به د خانه کعبې طرف ته وي او ایتو به څه کله حجر اسود ته راورسېږي یو چکر به مکمل شي، بیا بل چکر اندازه بیا بل و چکر اندازه. خو دې کې دا نقطه تاسو خدمت کې زه عرض کم صدې کې به ته څټه نه ګورې پاس به نه رسې کوم ځای کې که څټه سترګې دوغړې مغزې کې به ودرېږي بیا به مغزې نه بیا شروع کوې. او بله دا څه خانه کعبې مچې کوله ډېر کسان کوي بهتره یې څه نه کې ماچي ویلې څه ماچي د کو مغزې کې طواف د رکېږي که مچې کولې ته ورنږدې شوې به ودرېږي بیا به یو قدم څټه خلي څه مغزې نه دوباره یې تو طواف شروع شي. ویلې چې تو مخ په کار دی څه خانه کعبې ته نه وي تو په کار دی چپای سیډ خانه کعبې طرف ته وي. او دې کې هلته یو مقام دی مقام ابراهیم بلای شي څه وړه غوندې مناره یې جوړه کړې دی. نه که تاسو کې یوه تیږه ورکې ایښې دی دا همغه تیږه وه چې کوم باندې ابراهیم علیه السلام ولاړ و خانه کعبه یې جوړه کړې وه. دا تیږه مخکې ټچ وه خانه کعبې سره ورو ورو وریا شوه اوس 12 میټر فاصلې باندې دی. نظام مجتهدین اکثر یا خاص کر آقای سیستانی است بهتره داده چې تو دا طواف دا مقام ابراهیم مانزه و شیخانه کعبه و مقام ابراهیم مانزه دغ 12 میټر کې نه هر چارو طرف وکړي طواف ته وکي. یعنی مقام ابراهیم نو وریا ما کېږه مطلب مقام ابراهیم ځون نه نه حساب کا هر څلور طرف په کوره چکر ته دا شی ولګي. یو بل کوم ډی شکل کې مقام هجر اسماعیل بلای شي ډی شکل ول دلته 70 انبیا دفن شوي دي. دا یا هجر اسماعیل هم په کار دی طواف اینه نروشي یعنی طواف دینه بهار وکا دوی تو طواف اینه نه حصہ شي مطلب یعنی دی اینه نه طواف ما کا کسی نه پوي شو ان شاء الله یعنی هجر اسماعیل نه بهار بکای طواف. اما مقام
ابراهیم چې کومه دی هغه په کار دی تا طواف هغه کې نه وي. دا نکته شوه. او طواف دې طریقې سره په کار د انسان وکي و چکره په کار د مکمل کی. او ځنه کسان که هغه غواړي چې پاس چتونه طواف وکړي کوای شي، خو یی څه داسې چتونه چې هغه خانه کعبې سره برابر دي. که کوم چتونه لکه الوړ دي خانه کعبې نه بام شو، لکه هغه چتونه هغه نه ته طواف نشي کولی، هغه نه ته طواف نه کیږي، صحیح نه دی. طواف سوره خانه کعبې سره خانه خدا سره نږدې ټچ ته وکړي، نږدې ته ویږي اوسه بهتره دی، ثواب زیات دی. بل عمل چې کوم دی هغه د 2 رکعته نماز طواف دی. چې کله طواف د وکړلو بیا راشه مقام ابراهیم چې کوم دی هغه مقام ابراهیم نه څټه ودرېږه 2 رکعته لمونځ به کوې، سبې په شانتې دی، نیت یې همدا دی لمونځ د کوم طواف نماز لمونځ د کوم طواف 2 رکعته قربتا 2 رکعته نه وایه لمونځ د کوم طواف قربتا الی الله. څومره مقام ابراهیم ته نږدې ودرېږي ثواب زیات دی. په کار دی وضو حالت کې که وضو د موت شي وي نږدې چې ته هلتې وضو خانې جوړې شي فورا وضو وکړه راشه خپل طواف ولا 2 رکعته لمونځ وکړه. کله دا وکړي هغه نه بعد به لاړ شي سعی طرف ته، سعی صفا و مروې طرف ته. سعی کسه صفا و مروې سعی شروع کیږي صفا نه مروې پورې یو چکر و چکر به دلته لګوي ته ارامې سه به څې مزال به کوې. صفا نه چې کله ته شروع کړي ته رخ به شي مروې طرف ته. لذا چې کله ته مروې طرف ته څې په کار رخ د مروې طرف ته صفا طرف ته بیا دوباره څټه تاو نشي تاویږي به نه مخ به نه ډایې. لذا تا دغه ځای کې یو چکر حسابېږي منځ کې یو ځای دی څو قدمه چې هلتې هروله کېږي، هلتې به ته لږ مطلب ورځې یعنې ټوپونه وایي او تیز به څې مطلب لږ تیزۍ سره به څې هلتې ګرین لایټ شنه لایټونه لګولي دي هغه معلوم ځای دی څه ځای کې به ته لږ مزال تیز کوې. مطلب صفا نه مروې پورې به یو چکر شي، بیا مروې نه صفا پورې به بل شي، بیا به صفا نه مروې پورې بل شي، بیا به مروې نه صفا پورې بل شي. تو دی طریقې سره و چکره په کار دی کمپلیټ شي. او دوران چکر په کار دی ته رخ تاو نه کې. او دی کې دا نکته ته عرض کم څه صفا مروې کې دا چکرې چې کوم دی ګراوند فلور کې صحیح دی، ګراوند چې کوم ځمکې سره برابر چات دی دی کې یا یې تو کېږي یا لاندې تخنې والا چات کې یا یې تو کېږي، یعنی لاندې تخنې ته کوشه آلتې چکر والا گیا صحیح دی صفا مروې کې یا اول چات کې پاس چاتو کې نه کېږي 5 چاته دی یعنی دویم چات کې دریم چات کې څلورم پنځم چات کې تو سعی صفا و مروه نه کېږي. ایمو اهل تشریع په نگاه کې دا د څه کله وکړو هغه نه بعد تقصیر دی. تقصیر دا دی چې ویښتو کټولی دی که چا اول ور دی سر گنجای کې ثواب زیات دی یا ویښته واخلي په کار دی سر ویښته کاټ کړي لږ غونتې کې. ښځو دپاره تقصیر دا دی چې هغوی لږ غونتې کې ویښته کاټ کړي خو په کار دی چې چدر کې نه وي ټیکري کې نه وي چوکې ونه کسي اوسه په کار دی چې هغه ویښته څرګند نشي. دا سعی نه بعد عمل دی. تقصیر څه کله ته وکړې ته احرام نه ووتلې، احرام کې تا باندې کوم شیونه حرام و هغه تا باندې حلال شول جایز شول، هغه نه بعد 2 عملونه پدې کېږي. یو طواف نسا دی، یو 2 رکعته لمونځ دی د طواف نسا. خو دا تاسو خدمت کې عرض کوم چې دا طواف نسا و طواف نسا ول 2 رکعته لمونځ فوري نه دی. که ته هوټل ته زیات تلای شي ورکې هوټل ته لاړ شي احرام وباسیا پار نه کوي بیا راشه طواف نسا ته وکړه. طواف نسا دا دی چې حجر اسود نه به شروع کوي و چکر ولګه چپای سایډ د پکوړې خانه کعبې طرف ته وي نیت وکړه طواف د کوم طواف نسا لپاره د عمره مفرده قربتا الی الله هغه څه کله کمپلیټ شي هغه نه بعد 2 رکعته لمونځ دی طواف نسا دا به کوي مقام ابراهیم نه څټه نیت وکړه چې لمونځ د کوم لپاره طواف نسا عمره مفرده کې قربتا الی الله. او دا طواف نسا وي دی لمونځ دا ښځو نیا واجب دی، حتی څه وړوکې بچی د به تل هغه نیا واجب دی. که چیرې چا نه وکړلو طواف نسا واده یې کړی وي واده ورباندې ښځه ورباندې حرامه کېږي. که چیرې چا واده نه دی کړی واده نشي کوی، حتی ښځې دپاره هم دا حکم دی. طواف نسا دوره مهم عمل دی. دې ځای کې یوه نکته تاسو خدمت کې عرض کړم چې دا احرام چې کومې 2 کپړې دي که نه یو چادر دی یو لنګ دی دا سړیو دپاره دی. ښځو دپاره احرام دا 2 کپړې نشته. ښځو مخپلې جامې دي چې کومې جامو کې دا لاړې دي خو بهتره دا دی چې سپینې جامې وي. سپینې جامې 2 جوړه ځان سره یوسي یو نجسې کېږي بلې په کار دی استملایي. ښځو مخپلې جامې خاص کر سپینې جامې مغایې دي لباس د احرام حسابېږي. سړیو دپاره دا دی چې لنګ دی لنګ به وایي او بل چادر دی 2 مټونه به ورکې پټوي لکه څنګه ما تاسو چادر چې ځان مکمل ورکې پټوو.
والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.